قربانی متعلق نن سبا خلق یو اهم مسئله تپوس کوي چې ساروی بیماران دي او پاغي باندې یو بیماری راغلی ده. دغه بیماری ته لمپی سکین ډیزیزز وای یا لمپی سکین وایرس. دا یو بیماری ده ساروی په بدن باندې دانی شان راوخیږي. ما یا په دې ساروی باندې قربانی کیږي کنه؟ دا ساروی غستل پکار دی یا نه؟ یا چا اغسته ده اوس په قربانی کیږي کنه؟ سکول پکار دی. دا یاد لرل پکار دی چې کله انسان قربانی علی شریعت وای چې داسې قربانی والا چې د عیوبونه پاک وي، غټو بیمارونه عیب دي ته ویل کېږي چې دغه ساروي په حسن کې او یا دغه په غوښه کې فرق راځي وسره. نو داسې ساروي قربانی نه کېږي یا به نه اخلي. نو که مخکې نه چاته معلومي چې دا بیمار ساروی دی بیا دې نه اخلي. که چا بالفرض داسې ساروی اغستی دی او هغې باندې دانې راووتې نو بیا ډاکټر سره مشوره کول پکار دي او ډاکټر نظر تر زره د دې علاج کول پکار دي. د خپل ویکسین دي هغه ویکسین لګول پکار دي، دوی ورکول پکار دي. نو که بیماری ډیره نشوه په هغه ځای باندې ودرېدل یو څو دانې دي په سرمن باندې او غوښې ته اثر نه دی رسېدلی نو د داسې څاروي قرباني کیږي. که غریب سړی که مالدار سړی د قرباني کیږي چې اغستی ده. البته که بیماری دومره زیاته شوه چې ټول بدن یا د بدن اکثره سرمن د هغې دانې دانې شوه ځای په ځای باندې، یا داسې بیماری دی حد ته ورسېده چې ډاکټران وایي چې اوس د دې غوښه زهریله شوې ده، غوښې ته نقصان رسېدلی دی. نو بیا په داسې څاروي باندې چې هغې غوښه نقصان دی وي او غوښه کې نقصان وي په داسې څاروي قرباني نه کېږي. نو بیا که د اختر نه مخکې زر تر زره ټیک شو دوایي سره یا قدرتي طور سره نو بیا قرباني وکړي. که نه وي نو داسې څاروی به سره بیا څه کوي. نو که مالدار سړی وي د دې په ځای د بله قرباني والي او بل څاروی دی والي او هغه قربان کي. که هغه د دې نه ارزانه وي که د دې نه ګراني څه مسله نشته دی. د دغه قیمت برابر څاروی اخیستل ضروري نه دي. نو دې څاروي سره به څه کوي؟ دې څاروي سره به داسې چلو کي چې یا دې د اختر پورې نه حلالوي، ځان له دې بل څاروی واخلي او دا څاروي د علاج شروع کړي. نو چې کله د دې علاج وشو او دا روغ شو بس بیا دې دا خرڅ کړي په ښه قیمت به خرڅ شي. ځکه ډاکټران وایي ډاکټر سهیل سره موږ رابطه وکړه، د لایوسټاک مشهور ډاکټر دی د څاروو. هغې نه موږ تپوس وکړو، هغه ویل 21 ورځې پس په خپله باندې د دې ځناور په بدن کې قوت مدافعت پیدا شي او قدرتي ویکسین پکې پیدا شي، دا په خپله باندې ټیک کېږي. نو 21 ورځې بعد دې بیا دا څاروی ځان له خرڅ کړي او بل څاروی دې واخلي یا اوس نه دې په قصاب باندې خرڅ کړي. خو قصاب له پکار چې اوس دا څاروی نه حلالوي ځکه د دې په بدن کې زهریله مواد دی، نقصان دی، خلکو له نقصان ورکوي. نو په بل چا دې خرڅوي نه قصاب او قصاب دې بیا وروسته ځان له حلال کړي. دا څاروی ورته ارزانه میلاو شي. نو دې طریقې سره او غریب سړي باندې چونکې بله قرباني نشته دی، همدا څاروی دی. غریب نه مطلب دا چې صاحب نصاب نه وي نو بس هغه دې باندې بله قرباني نشته دی، دې د دې علاج کوي چې دا ټیک شي، دا دې وروسته حلال کړي. خو مالدار سړی به بله قرباني کوي. نو دا چونکې یو اهم مسله و، خلک پریشان وو، په دې وجې نه دا مسله مخې ته م راوسته چې پریشانی ستاسو ختم شي. بل دا خبره م یاد لرل پکار دي، د دې بیمارۍ نه دومره یېرېدل هم نه دي پکار. ځکه اکثر څاروي زه خپله 2-3 ځل منډۍ ته لاړم، داسې بیماري داسې خاص نشته دی. په ټولو منډۍ کې 3-4 څاروي داسې هغه هم کم مقدار سره وي. نو چېرته په سلو کې 200-300 څاروو کې یو څاروی داسې. نو د دې د وجې نه که خلک د قربانۍ نه وروسته کېدل نه دي پکار، قرباني خپله کول پکار دي.